نو د قیامت علاماتو نه علامه ده چې جینکۍ او هلکان دا په خپل مور باندې داسې اړه چلی لکه په خپله وینځ باندې چې سړی اړه چلی. تاسو خیال لئ نن هلک په بار ټوله ورځ منډې او ترړې والي صیبه خونونو کې به کرکټې مرکټې فوټبالې کړي ځان به ستړی کړی را به شي مور په ونه ښه په مینه باندې په محبت باندې سالم راولي روټۍ ور راولي دی او بدماشۍ نرخې شروع کړي داسې نه خورمه دا څه شی پخ کړي دي او کله کله پکې مور ته داسې وایي موږ اورېدلي دي کله کله پکې مور ته داسې وایي ته خو د سړي لور نه وایي. اوس په داسې خوله لعنت پکار دی که نه دی په دغه ژبه ستا لعنت ویل پکار دی چې ته خپل مور ته وایې چې ته د سړي لور نه ته خپل پلار ته وایې چې ته د سړي زوی نه په دغه ژبه لعنت دی چې دغه ژبه باندې دا الفاظ جاري کېږي. پکار دا وه چې تا خدای ویلي وی چې الله زما په مور باندې رحم وکړه زما مور معاف کړه. پکار خو داسې وه نن خلک نوجوان طبقه خاص کر چې هغوی د مغرب د تهذیب نه متاثره دي د مغرب تعلیم هغوی پر خپلو زړونو کې سم ښخ کړی دی قرآن او سنت ته خبر نه دي. نو چې کله د مور او د پلار خبره راشي نو مور او پلار هغه داسې سپک ګڼي داسې سپک لکه څرنګه چې خلک حیوانات او سپي سپک ګڼي هغه شان د دې مور او پلار ته سپک ګوري. دا وجه څه ده؟ وجه